بسم الله الرحمن الرحیم. ګران نوال السلام علیکم. زم تاسو قربان مسوهن. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی چې صفائی نصف ایمان دی. مسکین آباد کې د دې محلے ځوانان اپنی مدد آپ پته باندې راوتی دي او کم آغا ناله چې بندې وي دا غي صفائی کوي د ټول مالک ځوانان په شریکه باندې لګیا دي او د دې علاقې د صفائی آغاز یو قدرت کې او ویني صفائی کیږي. دا پروګرام د سوشل ورک تنظیم دا شاهد بلال په ریکوست باندې د محل علاقې په مختلف محلو کې دا مهم شروع دی او د دې سوشل ورک تنظیم کم نوجوانان چې دي هغه په خپل محلو کې دا اکټیویټیز شروع کړي دي. بلکې د محلې نور مرګري هم ولاړ دي، انګیرین دي، ځوانان هم دي او د مهم کیسه دي سمرګري موږ سره هم ولاړ دي. هغه سره په دې حق باندې خبر اترم کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عرفان بھائی څنګه یې؟ الله کرم. خیر خیر دي. ٹھیک ٹھاک دي، مهرباني. دا صفائی شروع ده استاسو علاقه ده. تاسو څه ویل غواړئ د خپل ځوانانو ته؟ اول خو نعمت به تاسو ډیر ډیر شکریا چې دومره قیمتي وخت مو زموږ محلې ته راغی او بیا زه د ټولو نه زیات د شاهد بلال به مشکور یم چې زموږ د ځوانانو ته چې کوم شعور ورکو، کوم اویرنس دی ورکو د یووالي د اتفاق صفائی نالۍ پاکېدل، لارې پاکېدل، دا خو یو بهانه ده. یووالی اتفاق راوستل. شاهد بلال به ډیر شکر گزار یو چې راغل زموږ د مرګرو سره دومره مینه وکړه. نور البصر به په نگرانی کې د دې لختي صفایي وشوله او تاسو هم ډیر شکر گزار یو. شاهد بلال به یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې راغل او دومره زیاته مینه زموږ محلي سره وکړه. ډیر مننه. شاهد بلال بھائی مرګرو سره خبرې کوم، تاسو هم خبرې کوم. ستا سوشل ورک تنظیم شروع کو روټین دی یو روان راغی تاسو د صفائی طرف ته د دې پسې پرده محرکات او دغه باندې خبر کی چې د صفائی مهم خیال ځان ته څنګه راوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو مرګرو چې د کداخلونه د کداخلو چې کوم من لخته دې باندې کوټیانو دا ټول په دې باندې زی الته کې نکاسي شروع کړي ده. هغه پروګرام دی نو هغه ټول لختي چې دغه نکاسي سره بندي دا ټول مسله هغه خلک ما سره رابطه وکولې وي دغه اوس مخکې په خو منظمانو خپل زموري پوره کړی ده. اوس هغه سیستم چې چونګې نشته نظمانو خلک موږ سره رابطه کې اعتماد کې الله دې عزت وکړي. دا چې کوم بازار غړي کې لختي باندې په محله موچانو کې په زرین آباد کې ټول خلک رابطه وکړي. نو هغه نه موږ د اندازو چې دا په کلی کې غټه شو ده. نو ما چې په ټول کلی کې راغونډي کو د ټول کلی کې چندې راغونډي او بیا په ټول کلی کې صفائی کې دا ډېر پروسس دی. ما غي نه داسې پروګرام کو چې ما کم مالتونو کې زموږ سوشل ټیمونه دي اګل نور البصر به دي، په جمال آباد کې شفیع به دي، په زرین آباد کې چې ملک سویل خان دی، د خو امیر ستار به دي، په رحیم آباد کې جان خان غړي کې دا مرګري دا ټول سره موږ رابطه وکړه. چې چرامینه نه پاتې شي باقي د خپکیږي نه ټول ماته نه دیږي چې لکه تاسو خپل مالتونو کې راپاسي او خپل مدد آپ کې ته چې د صفائی شروع کړي. هغه مرګرو ته مو ویل کې بیا خیر دې کم غټ کاری نو د څوک چې مزدوران راولي او په مزدوران باندې کوي او په مالک کې چې د چندرا غونډه کوي خپل مالک کې اسو خپل چنده غونډه کوي. د دې کې ډیرو مرګرو چې موږ د اتوار پر باندې په خپل کوو. اکی یو زمونږ د ځوان دی چې د بیګه په جمعات کې اعلان کړي او نن ته ګور چې ټول ځوانان راوتی دي. د عرفان به دا خبره ما ډیره خوښه شو چې زمونږ صفائی خدان له یو شو ده او دا چې د مالک موږ امینه محبت ګورو دا یو والي ګورو دې په شرګ باندې چې پخ کړی دي مطلب چا من چې پخ کړی چا پراټي پخ کړی دي دې بوسه یو ځای ناشته کوي. موږ په دې باندې ډېر زیات خوشاله شو او یقینو چې زمونږ د دې امینو کته د مسکین آباد ځوانانو زمونږ جذبې چې د نوري موچته شوي او دې سره د یو والي شو من کدا لخته دي دی غون ولاړ دي سبا کومه ژوند دی وي دی به دغه غون ولاړ دي دې سبا دې مینه محبت پیدا کیږي که خدای مکه الله مکه په دې مرض باندې وداسې ناګهاني خبر راشي دا راځي خدای نه راولي. زه دا ګورم چې دې لختي ټول ولاړ دي سلويخ 50 کسان ځوانان اره مسله به ان شاء الله چې یوزي او دا زمونږ مطلب دی د غټه خبره ده چې ځوانان زمونږ یوي. ډیر مننه شاهد بلال بھائی. نور البصر بھائی موجود دي. دا ته وایرولا چې تا خو بالکل ځان دا کړې دی نه چې بالکل ځان کنده کړې دی. دا ته وای چې دا نه د سونه مدینه
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو نعمت سوهان صاحب زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو، او زه د صدر صاحب، د عرفان صاحب او زما د محلي ټولو مشرانو، ځوانانو، ټول زه ډېر شکرګزار یم چې موږ له دومره وخت راکړو او موږ سره په ټیم کې حصه واخیسته. دا تقریبا د یو نیم کال نه دا ګنده دی، دې ته اډو بیخي سرسري دغه دلته زموږ نور رونه دي سرسري دغه به پکې والو، خو اصل کې دا د یو کس کار نه، د دوو کسانو کار نه، دې ته چې ټول په اتفاق سره نه کنه دا ډېر غټ کار دی. نو دا ډېر د یو نیم کال ګن چې دی د یو کس کار خو نه چې په یوازې ځان لوکي، د یو نیم کال نه دا پاتې او ان شاء الله مونږه په نن ورځ کې چې دی دا صفا کو. خو زه د کله چې ما سوشل ورکر ټیم چمکني جوین کړی دی د هغې نه موږ ته غټه فایده دا میلاو شوې ده چې اول خو به مونږ په محله کې خپل یو تنظیم جوړ کړی، امن فلاحي تنظیم، د هغې په سطح به کار کولو. ان شاء الله اوس به مونږ کوشش کوو چې د سوکنو په سطح باندې کار وکړو. ډېره مهرباني. دلته کې موږ سره یو مشر هم ولاړ دی. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب ته د دې ځوانانو د جذبې ته په کوم نظر باندې ګوري جی؟ ښه نظر ورته ګورو، په نیت باندې په نیت باندې ټول چې نیت په کوم خیال دی په هغه نیت متا ته دغه ملایږي او ډېر ښه جذبه او ډېر ښه کار دی په دې طریقه باندې یو غونډه کېږي که نه ډېر ښه کار دی. ډېره مهرباني. مینوالو دا د نور د کلي د علاقې لپاره یو مثال دی، د کلي ټول ځوانانو ته درخواست دی د دې چمکني ټي وي په وسیله سره هم چې د خپل علاقې دا کم ورکوټي مسائل چې دي بینی صفا کول، د علاقې صفائی کول، دا په خپل مدد آپ باندې وکړي. ولې چې سرکاري ادارې به یا اوزګاري یا به نه اوزګاري، دا زموږ ذمہواري د صفائی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد هم دی چې صفائی نصف ایمان دی. او زنانو ته هم دا اپیل دی چې دا شاپر کور نه غورځوئ که نه، نو مهرباني وکړئ په مینه کې مه غورځوئ. دا یو سیټ تکي دی یا ماشین لور کې چې په ډیرانه لړکی، ولی دې ته تاسو دا شاپر په دې باندې کې لړکی نو دې سره د اوبو فلو بند شي. په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.